بسم الله الرحمن الرحيم. زما معززو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای و چې کم یو انسان کم یو مؤمن موحد مسلمان پشپد دی شب براءت باندې عبادتو کی ریاضتو کی خداوند متعال ته جړاو کی فریادو کی نبی الله تبارک و تعالی د دغه مؤمن مسلمان را روان کال پورې تمام ګناهونه ورته خدای پاک معاف کړي. شوق سره سبحان الله سبحان الله. او حضور علیه السلام دیم خبر دا بیان کړه و چې کوم یو مؤمن مسلمان د جمعې په شپه باندې عبادت وکړي د جمعې د شپې د عبادت دا فضیلت دی چې را روانې جمعې شپې پورې دغه انسان ته الله تبارک و تعالی تمام ګناهونه معاف کوي. خو لیکن چې په دې شپه چې د شعبان المعظم د 15 د شعبان شپه چې کومه را روانه ده او په دې شپه چې یو انسان عبادت وکړي ریاضت وکړي الله تبارک و تعالی د روان کال پورې د روان کال 15 د شعبان پورې ورته خداوند متعال ګناهونه معاف کوي. ما مخکې د دې خبره ذکر کړو چې یو وخت داسې و چې کوم قوم کوم خلق د دین اسلام او د ملت اسلامیه چې کوم عظیم شعائر دي کوم عظیم نخې دي یعنی مطلب دا چې کوم نیک شپې دي یا کوم نیک ورځې دي یا کوم نیک میاشت دي یا کوم نیکان بزرگان خلق دي چې په کوم قوم کې او په کوم خلقو کې د دغه خلقو سره د دوی ربط او نسبت قائم وي د دغه نیکانو د دغه نیکو شپو او ورځو عزت او تکریم برقرار وي او د دوی هغه پدرانا سترګه ورته کتل برقرار وي الله تبارک و تعالی دغه قوم د ذلت او د رسوایۍ نه ساتي. دا اجماعي خبره ده دا قرآنی خبره ده دا د حدیث مبارکه او ثابته خبره ده چې په کوم انسان په زړه کې د هر مؤمن مسلمان په زړه کې چې د نیک سړي یا د نیک انسان یا د نیک او د بزرګ او د ولی او د عالم عزت د کوم انسان په زړه کې موجود وي او دې سره سره د کوم انسان په زړه کې چې د نیک شپې د نیک ورځو رمضان مبارک دا نیک شپه نیک میاشت کوم نیک میاشت نه ده دا کنه دغه شانتي د 15 د شعبان یا دغه شانتي 20 د رمضان مبارک چې ليله القدر ورته ویل شوی دی یا د معراج شپه دا د عزت او د تکریم شپې دي کنه دي لکه چې نه دي تاسو په نسبت په شوق سره وایي دي کنه نو چې کوم وخت پورې د کوم انسان په ځکه دغه شپو عزت او تکریم موجود وي نو الله تبارک و تعالی دغه خلق نه خرابوي او یاد ساتي چې کوم خلق د دې شپو عزت نه کوي تکریم نه کوي خیال نه ساتي عبادت نه کوي نو دغه خلکو په مقدر کې ذلت او رسوایی چې کوم در دا مقدر دي په نصیب کې. زما معززو الشیخ حسن جان سے مبارک فرمایل الله تبارک و تعالی د غریب الرحمت کې شیخ حسن جان سے په پیژنې کنه دا درویش مسجد کې دا شیخ الحدیث دا مبارک زمون وارث سے بوسر ډیر وخت تیر کړی هغه مبارک په یو خبره کوله ما په بیاناتو کې اوریدل هغه مبارک په فرمایل په خوا داسې وختو ور داغه د وخت خبر کې داغه د وفات هم لسپنځل لسکاله کې هغه مبارک په فرمایل په خوا داسې وختو چې خلکو به د جمعې شپه به چې کله راغله نو په دې شپه باندې به عبادت به کول تلاوتونه به کول ذکرونه فکرونه به کول خیرات او صدقات به کول او بیا د دې خبرې ذکر هم پکې کوي بعضې خلک د خدای تبارک وي د هغوی د وجې نه د جمعې د شپې د عزت ختم شو د دې هغه تکریم ختم شو د دې په شپه باندې به خلکو عبادات به کول دې ته به یو پدرنا سترګه باندې کتل نو دا مبارکان دغه خبره کوله ولې وجه ده نن زموږ ستا په معاشره کې باران نه کېږي ولې نه کېږي څه وجه ده دغه شانتې کوم دی زمونږ د استاد په معاشره کې قتل او قتال عام دی دغه شانتې زموږ ستا په معاشره کې د مؤمن مسلمان هر مؤمن مسلمان په دې سوچ او فکر کې چې زما د رزق په څنګه فراخ شي زما د رزق د تنګي په کومه وجه باندې راغلی ده نن خدا دې مساجد هم زیات دي نن سبا چې قدم اوچتې بره ګوري مسجد دی داسې ده که داسې نه ده مدرسې څومره زیاتې دي چې قدم ږدي او سر اوچتې نو دا د زنانو مدرسه ده دا د هلکانو مدرسه ده پخوا خو تاسو دا مشران ناست دي دې ټولو ته به دا خبره معلومه وي پخوا په زمانه کې دا مدارس دومره نه نه چې کوم دی دا مسجدونه دومره آباد وو په کلیو په علاقه کې به یو مسجد و څو مساجد به یو مسجد به او دا تمام مسلمانان به د یو جومات ته راجمع کېدل او په هغې کې به عبادت کوو
دا د چې د رزق برکت زیات و دغه شانته کوم دی کاروبارونه زیات و خوشحالي زیاته وه امن زیات و سوکالي زیاته وه نن جوماتونه زیات دي خلک زیات دي علم زیات دی سبقونه زیات دي خو لیکن د رزق کمی زیاته ده خلک هر یو انسان پریشانه دی داسې هفته بني که نه بیګام مال د پرونۍ د ورځې خبره تاسو ته زه کومه 4 کسان ما ته راغلي دي او الله شاهد ومنه که زه به دې کې دروغجن شمه هر انسان چې راغلی دی ما ته صرف د دې خپل روزګار په فریاد یې ما ته کړی چې رزق مې تنګ دی حالات مې خراب دي څه به کېږي څه به نه کېږي نو دا داسې خبره ده وجه دا ده زما معززو چې مونږ او تاسو چې کوم زمونږ او ستاسو د نجات وخت دی د نجات ذریعه ده د نجات لارې دي هغه مونږ هېرې کړي دي هغه مونږ څه کړي دي هغه مونږ نه هېرې دي هغه مونږ نه پاتې دي څه مولیان داسې رالل چې هغوی درته نه بیانوي هغوی درته څه کوي نه بیانوي درته او څه عوام داسې دي چې هغه څه شي د بېغمه دي بس پروا مروی نه کوي اوس ملا مو چې راشه امي بېغمه ده نو زه ورته ولې بیان زما په پښتو باندې پوهېږې نو حالات ډېر زیات ناسازه دي تاسو نه زه یو مثال درته درکړم تاسو په دې باندې پوه شئ د هر یو وخت د هر یو کار یو خپل وخت معلومي داسې نه که داسې نه ده دا بینک چې کلابېږي د دې د یو وخت معلوم دی که نه دی معلوم دې ته چې ته ځې یو خپل ټیم دی سهار 9 یا 4 پورې دغه ټیم کې به ته ځې ستا حاجت او ستا کار به پوره کېږي ګینې که ته د خپل ټیم نه علاوه ورغلې نو تاسو به یو بینک هم داسې نه کتلی چې هغه د شپې کولو وي او د ورځې بند دي داسې کم بینک شته دی یا داسې کم اداره شته یا داسې کم کار شته چې هغه د شپې وي او د ورځې نه وي نه د هر یو کار یو خپل وخت معلوم دی خو لیکن چې کله دین او اسلام ته خبره راشي نو بیا هر چا نه دا خبره هېري چې راشه د عبادت کوم وخت دی راشه د نیک کار او د یو مسلمان سره د ښېګړې او دغه شانته د عبادت او د ریاضت او د خپلې غاړې د خلاصولو وخت کم یو وخت دی موږ نه دا وخت بیا هېر دی ما ته متوجه یم دا خوله خو زه ګوراسې نه وچوم ښه دا زه ګوره نه ما دا خپله غاړه زه خلاصوم تاسو ته دا زه خپل حق بیان کوم نور منل نه منل دا ستاسو کار نو همدغه شانتې دغه شپه په دې میاشت کې د 15 د شعبان را روانه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وي د فرشتو څنګه چې د مؤمن مسلمان په دنیا کې 2 اختره دي یو غټ اختر راځي یو وړوکی اختر راځي اول وړوکی راځي بیا غټ اختر راځي وي دغه شانتې په اسمان کې د ملایکو هم 2 اختره وي د ملایکو هم څو اختره وي 2 اختره وي یو اختر یې دا را روان 15 د شعبان چې کومه شپه ده دا شپه د فرشتو د اختر شپه وي او دویم اختر د فرشتو چې راځي نو هغه بیا په رمضان المبارک کې په 28 رمضان باندې په لیلة القدر چې کله راشي نو هغه شپه دا څه شی دی دا د فرشتو د اختر شپه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وی کله چې 14 د شعبان راغی نو ما د خپل امت د بخښنې دپاره د خداوند متعال په دربار کې سوال وکړ او الٰه ته مې سوال وکړ چې خدایه پاکه ما ته زما امت راوبخه 14 د شعبان دا چې کومه را روان غالبا د منګل ورځ راځي او بیا 14 د بود ورځ راځي او 15 د شعبان دا د زیارت شپه راځي یا د جمعې شپه په دې کې اختلاف دی خو دغه دواړه شپه باید چې هر مؤمن مسلمان دارونه تیره کړي په دې کې عبادت وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وی ما د الله تبارک وتعالی په دربار کې سوال وکړ چې الٰه ډېره مبارکه شپه ده ماته زما امت راوبخه نو الٰه العالمین ورته القا وکړه چې زه ستا نیم امت یعنی 25% امت ما ستا وبخه سبحان الله وی بیا چې کله 14 شپه د شعبان رااله وی بیا مې الله ته سوال وکړ چې الٰه ماته زما امت راوبخه نو وی بیا راته الله تبارک وتعالی 15% امت زما راوبخه او چې کله 15 د شعبان راغله او په دې شپه مې د الله تبارک وتعالی په دربار کې سوال وکړ نو وی الٰه راته زما تمام امت راته راوبخه تمام امت راته خداوند متعال راوبخه خو صرف یو کس یو شخصیت یو انسان ته بخښنه په دې شپه باندې نه میلاویږي هغه څوک دی الله تبارک وتعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی یو کس ته په دې شپه باندې بخښنه نه کیږي وی هغه کس دی چې د الله تبارک وتعالی نافرمانی کوي څه کوي خداوند متعال نافرمانی کوي او د خدای پاک د عبادت نه دا شان تختی لکه یو اوښ چې د خپل مالک نه وتښتي او غصه شي او وران شي وتښتي او داسې د خدای پاک د عبادت او د فرمانبردارۍ نه تختی وي دغه انسان ته خدای پاک په دې شپه باندې بخښنه نه کوي او نور تمام امت مسلمه ته خداوند متعال په دې شپه باندې بخښنه کوي رسول ټیم څومره پاتې 2 منټه شته
یوې بجې ته څومره وخت؟ 2 منټه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے. ابن اسحاق یو کتاب دی پاغه کې دا روایت ذکر دی چې حضرت انس ابن مالک چې دا یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی د دې روایت دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تو فرمایل چې منډه کلاړ شه زمون کور د لاړ شه سوال جواب پسې ولې چې کله د انس ابن مالک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر باندې عائشہ بی کر لاړ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ لطیفہ رضی الله تعالی عنها مبارک تلاړ د مبارک ورته فرمایل چې دا الله رسول را لګل چې کوم کار مې درته یاد کړه را تزلزل را خلاص کا او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د 15 د شعبان مبارک څخه خبر خپل صحابه ته فرمایلې چې زر لاړ شم هغه خبر رانه چرته پاتې نشي دې پښتو پوهیږي زما وی حضرت عائشہ بیبی راته فرمایل چې کینا اے انسا کینا چې زر ته د شعبان د شپې د فضیلت او صفت درته بیان کوم نو انس ابن مالک فرمایي چې عائشہ بیبی ته مخه کېناستم بما ته عائشہ بیبی او فرمایل چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ما ته زما حجره ته راغی زما کور ته تشریف اوري وکړه وی زه پوه شم چې د الله رسول زما کور ته راغی خو په دغه شپه باندې د شپې چې کله زه راپاڅېدم چې لاس مې ووهه په خوا خو به تیاره وه وی د الله رسول د خدای رسول صلی الله علیه وسلم زما لاس ته رانغی وی یاره کې شم راپاڅېدم د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم په تکل کې ګرځم چې خدای رسول صلی الله علیه وسلم پیدا کړم وی په دې تکل کې مسجد نبوي ته راغلم څه ګورم چې مسجد نبوي کې د آرام سره قدمونه اخلم چې چېرته په ونه ورنشم چېرته په دیوال باندې ورنشم وی څه ګورم چې لاس وهم د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپې مبارک زما لاس سره ولګېدې چې د مبارک د خپې زما لاسونو سره ولګېدې وی چې او مې کتل د خدای رسول الله تبارک وتعالى ته سوال کوي او جاړي فریاد کوي یا الها ما تا چې مال کوم بدن را کړی دی او تا چې مال کوم چهره را کړی ده دا ما دواړه ستا ته په خور کې ایښي دي او ته ما ته بخښنه وکړه ما نه چې څومره ګناهونه شوي دي څومره خطاګانې ما نه شوي دي یا الہ ما ته د دې بخښنه وکړه الہ ته دا فریاد کوي او ژړاګانې ورته کوي او الہ العالمین ته دا سوالونه زارې ورته کوي خو د سجدې په حالت کې دا سوالې او زارې منتونه چې ورته وکړل بیا عائشہ بی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سجدې نه سر مبارک روچت کړ چې سر مبارک روچت کړ نو بیا دعا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یا الہ العالمین ما چې کوم دی مال راکې زړه د زړه هغه زړه راته راکې چې کوم سالم زړه دی او الہ العالمین ما تقوادار وګرځي ما نیکوکار وګرځي دا دعاګانې ډېر دعاګانې په دې حدیثو کې ذکر دي دا تمام دعاګانې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وکړي او په اخره کې چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام واړو شاته عائشہ بیبي ورته ولاړه عائشہ بی ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته دلته څه کې مبارک نه عائشہ بی ورته فرمایي چې ته دلته څه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی تا ته پته نشته دی چې دا هغه شپه ده چې دې ته ویل کېږي 15 د شعبان او په دې شپه باندې الله تبارک وتعالى د بنو کلب دا یو قبیله وه او دوی سره به دومره تعداد کې چیرې او ګډې ویزې به ورسره وي چې د زرو نه زیات تعداد دوی سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل وی الله تبارک وتعالى په دې شپه باندې د بنو کلب د چیلو د ویښتو موافق خلق د جهنم نه آزادوي دا ډېره زیاته بابرکت او مبارکه شپه ده شپږ قسمه کسان دي چې په دې شپه ورته بخښنه نه کېږي هغې کې چې کوم د یو نافرمانه انسان چې د خپل پلار نافرمانی کوي دویم همیشه شرابخور انسان دریم نمبر همیشه زناکار انسان دوی ته بخښنه نه کېږي او روایت کې راځي چې کوم فتنه باز انساني فتنه پیدا کوي دته په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي څلورم نمبر هغه کس ته په دې شپه باندې بخښنه نه کېږي چې کوم یو انسان په زړه کې کینه ساتي په زړه کې څه ساتي هېڅ بېسه یو مسلمان سره کینه او بغض ساتي یو روایت کې داسې هم راغلی دی چې په دې شپه باندې هغه انسان ته بخښنه نه کېږي چې کوم یو انسان مصور وي دا تصویرونه چې جوړي نو دا څه چند کسان دي چې په دې شپه ورته بخښنه نه کېږي او نور تمام امت مسلمه ته الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې بخښنه کوي نو تاسو ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته اعلان دی چې په دې شپه باندې عبادات وکړئ ریاضت وکړئ دا خپلې غاړې دا خپل رقبې په خپل الہ باندې وبخئ خدای ته وجاړئ دا غالبا د جمعې شپه یا د زیارت شپه ده دې دوه شپو نه بهر نه ده نو په دې شپه باندې اهتمام وکړئ عبادات وکړئ روڼې یې تېره کړئ په سبا پرې روژه ونیسئ ډېر لوی اجر او ثواب یې دی په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی تمام مؤمنان